عزیزانو خدای گواه دے په دې خبره چې دې اجتماع ته زه په یو نیت راځم او هغه نیت دا دی چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډۍ تمنډې والے چې د شام نه یو ډېر ښایسته غلام راغلی چا اشرفی وړې او چا پونډونه وړه او چا څه وړه او چا څه یو بوډۍ ښځه هم په دغه مجلس کې روانه وه چا ورته ووایي چې بوډۍ ته څه کوې وې داسې مې اورېدلي چې یو ډېر ښایسته غلام خرڅېږي او د هغې خرید لازم وی چې د الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او د هغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ماشوړه غوندې ده راسره وی په ارام کښېنه واپس شه او د تارونو په شوړو تا ته څوک غلام نه درکړي هغې ورته وی چې بچیه دا ماته هم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ما ته هغه غلام نه راکوي خو دې ډله کې دې د پاره روانه یم چې قیامت کې زه هم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت دې اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک ما ډېر د نږدې نه لیدلی او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیا یې که نه جي چې شپه او ورځ هم څه مصیبتونو سره سر دی خو دا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو عامي سړی و خبره یې وکړه خو څه ډېره مزېداره خبره وه ما ته یې ویل چې مولوي صاحب تاسو دا مولیان خو مسلې هم ډېرې کوئ او کیسې میسې ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځئ نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته یې بوځئ نو دا سړی به منډه کړي چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپس یې کړي دا منډه یې ولې وواله چې را واپس یې کړي چې منډه ولې وهې ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ نو الله تعالی به وایي چې ځئ جنت ته یې بوځئ تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے با بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کے دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کسب جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کرکڑیش قیامت کے با معاملہ دا رحم او دا کرم کی رحم او کرم دا مانا چی یوانی کی دی کڑی یو پا لس یو پا وسوا یو پا زر یو پا لک یو پا کروڑ تاسو خیال راگئی نو معاملہ دا کرم بای نو علا با مونگ دا جنت تقاضا کو او جنت تبزو او کا معاملہ دا عدل شوروشوا نو عزیزانو دا سومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي 6 میاشتې
نو د شپږ میاشتو په محنت با ته جنت غواړي؟ ته خو شپږ میاشتې نوکري وکړه حلاله، کتا په د شپږو کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې توکه. آسې خو په شپږ میاشتې نه په شپږ ورځې کې هم بنګله اخیستی شي. څه ټوغکۍ راغی په پاکستان، ټوغکۍ پرې ورځ تېرېږي. د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي. د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي، د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي، دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده. لا واحد نظام او واحد بازار د اولیاء دی چې هغې له خزان نشته، هغې له زوال نشته. واحد نظام د اولیاء د بزرګانو. رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آباده، دانا نکه په دنیا باندې غرض. په ساحل کشتۍ د هیچا نه ډوبېږي، که څوک نکه په دریاب باندې غرض. دا احمقان الله والا چې دي د هغې بازار همیشه ګرم. زما عزیزانو، قرآن کریم په ذریعه د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وحی په درې قسمه ده. یو وحی فطری ده، یو وحی ایجادی ده، او یو وحی عرفانی ده. د وحی درې قسمه. بیا وحی په لغت کې القاء السریع، ډیره زر القاء کېدل سړي ته، دا د وحی لغوي معنا. بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی. اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کوو، خبره بیا اوږدېږي. وحی کې یو قسم وحی عرفانی دی. وحی عرفانی دی ته وایي چې الله والو ته وقتاً فوقتاً په زړه کې القا کی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن. هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسېد، ورته صاحب خبره واوره، د جنت باس کئ زما خپل کور دومره ښایسته دی چې په سلو جنتو یې نه ورکو. د حورو باس کئ زما خپله ښځه داسې ده چې په لکو حورو یې نه ورکو. نه جنت پکار دی او نه حورې پکار دي او نه غلمانان پکار دي. یو ټکی غواړم، کدی په وس کې وي خو را سره واده وکړه، او کدی په وس کې نه نو په آرام کښېنه. جنتونو دپاره زه ایمان نه راوړم. وی څه خبره؟ وی په خدای مین یم، که خدای راته ځان ښی خو مسلمانېږم، کني والله کې مسلمان شو. اوس امام فخر الدین رازی ډکې سوچ کوي چې اے بار الہ، دا شی خو زما په وس کې نه دی چې زه اوس تا ته وایم چې دته ځان وښایم. نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته په زړه کې القا وشوه. القا راته وشوه چې ووایه ورته چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان ښیي.
امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای بدر تزان خی هغه ورته لیکلی را منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکه او ستا ورته ځانو نه ښوده زه خو دې سړي ته بې وعدې شو ټوله شپه یې په جړا تېره کړه دې سهار کې وله خوب ورغی څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړې وه وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف راځه یریږه ما وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او وعده پوره نه شوه وی راته وی امام فخر الدینه زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله ته کیږي تاسو خیال راغی عزیزانو مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی ډیر لوی سړی د هندوستان ځمکه به داسې خلق پیدا کوي چې حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سړی راغی ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم او دا خو اسانه خبره ده آسان سورج پس که زه مړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېر یا به مې درته لیکلي پاس به پراته وي تاسو خیال راغی هسې وایم زمونږ د عمل څه عجیبه غوندې دی داسې ځینې بزرګان پکې راپاشي وي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانې دا زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یهی تاسو زه په تاسو پوهېږم خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پا ځان ګڼم زه نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستې ده د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدینه تمام گناہونه مې درته معاف کړ غرغشتو مولانا صاحب هغه سړی و اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي دعا راته وکړه نو دا ګوته یې داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله ما ته ویل ځه په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پې هر څه وی او تا ته به څوک څه نشي ویلی نو دعاګانې مې دار چا اغستې ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي زه رحمان کله بادشاه کله فقیر بادشاهي هم د ګدایانو په دعا کې مقام تم سړی د ګدایانو په دعا رسي نو زه خپله فقیر یم دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي غصه راشي چې دروغ مه وایي دین فروش مه جوړېږئ اسلام فروش مه جوړېږئ د حلال او د حرامو تمیز وکئ یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه هغې ته نږدې مه ورځه یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلی دي 3 تبلیغه من رأى منكم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان
بيدینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري په لاس یې ونیسه، په لاس یې نشي نیوی، په ژبه ورته ووایه، په ژبه ورسره نشي ویلی، په زړه کې ورسره قطع تعلق وکړه، مخې په کفن کې مه ګوره. زه تاسو ته ایماني وایم، زه ښار کې اوسېږم او ښار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی، هر ګند بلا پکې، خانان پکې دي، نوابان پکې دي. زه نه د چا جنازې کوم، دا هغه سړي جنازې لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړي ځان ناجاڼه کړ، ځان ناجاڼه الګا پلانې مړ دی، پلانی خان مړ دی، ها زید څه او زیات په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنا، نو چې پلانی خان اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی په هغه قبر رحمت نه وریږي، ٹھیک ده؟ کافر چې په کوم قبر ولاړی په هغه قبر رحمت نه وریږي. دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي هلته به کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دی، ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې په هغه رحمت وریږي. زه چې مړ شم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت به هم نه راوریږي، او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې هم ځای دی. درک شه خپل کار کوه، مړي له به نه راځې مه راځه، واده له به مه راځې مه راځه، مړی ژوندی خو دې ته وایي. نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل را نشي. که ته وایې چې مړی ژوندی د کلي کلولي ده، نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونه شي. مینه به هم خدای دپاره کې، مړی به هم خدای دپاره کې، ژوندی به هم خدای دپاره کې، چاله به زیم د الله دپاره، چاله به نه زیم د الله دپاره. زما په دې خبره پوه شو؟ زیب هم چاله د الله دپاره. زمونږ ښار کې هغه ورځ یو خان مړو، خیر اوس مونږ پې ولاړ یو صاحب، یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپېږمه ور واچو الحمدلله رب العالمین. څوک چې ګوره هلته تبارک الذي شروع کړې ده، څوک چې ګوره قرآن یې راغسې هلکه څه کوې دا څه کوې تبارک الذي. تاسو د جمعې په شپه تبارک الذي وایئ؟ تبارک الذي پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذي به هغه سړي په قبر څوکیدار ولاړي چې کوم سړی هره شپه اوده کېږي او په خپله یې ولولي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ په خپله یې ولولي او بیا اوده شي. نو دا سړی چې مړ شي تر قیامته پورې به تبارک الذي د ده په قبر څوکیدار ولاړي چې عذاب راځي نو دی به یې دفع کوي، لاندې به یې نه پرېږدي. په قبر ورته تبارک الذي ووایه که نه؟ ووایئ بزرګانو صاحبانو، ان تستغفر لهم 70 مره، دا چاته خدای ویلي؟ چاته ویلي؟ جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبران څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نش، چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبري ونه منلا، په خپل ذات مې دې قسم وي که تاویا کرت ام د دپاره بخنه وغواړې نو پرې به نه دما. اویا کرت پایت کرسی لوټې دم کو د مړي سپېږمو ته ور واچو. د یو په قبر ولاړم، خلقو آواز وکړو، ویل ټول وایي چې دا ښه سړی هغه څوک و، د هغه کنزل به څه و؟ ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله، ستا مذهب داسې اسلام چې دی دا ډکوسلی دی، قرآن ناول دی، د پیغمبر حدیث د یهودو ډکوسلی دی. دا الفاظ داغه په قبر आवाज وشو، ول ټول وایي چې دا ډېر ښه سړی و. زه پې راپاڅېدم، مال خبره واورئ،
خاک شو ویلیو مالو سی قبر پرانی زی کده پا سلور بولی نو مانا دا گیره کلک لات پہ ولاری یو دیلان دی پا سلور بول دی خرطمو آئے چی دا طول خسڑے با اغا چاہتا وے چی چا دا خسڑی توب کارو نکی پا جون دے اللہ 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 دا توفیق چی چالا خدای ور کری ایو بزرگ خدای تا وے یا اللہ زمانو چاو دو پا اللہ اللہ ویلو باندے او تا یو رزی منی وی چی زما بندہ سے دائما نو آواز ورطاو شو چی گفت اللہ ہے تو لبیک ماس گفت اللہ ہے تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زما لبیک دے پخپل ذات قسم کا زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگوے لے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ایمان چاجبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چی دا سی تیری چی پا زندگائی کی دا اللہ ویلو توفیق خدا پاک نہیں ورکڑے او سغم مردار شنو سیبا مونگا ویل چی ٹولو آئے چی دا خسڑے ہو دعا ورطاو کے تاسو اشنغر کن دعا ورطاو کے چی خدا پاکی بیخ بنیادو باسی مونگ سکار دے مونگ رو را ما تا سوگراشی ہوئی دوارا تکرم لار لنڈاوا لار لنڈاوا مونگ زان باندے لا پوئی نہیں ہوئی چی کم گڑنگ کے بپراتی استا تا صدوا گانی لار لنڈاوا ماما دا دعا اہلیت زان کے پیدا کینو علب دعا بل تا دعا کینو اول بدا اللہم اغفر لنا ولہو اللہم اغفر لنا ولہو ولجمیع المومنین والمومنات خدا اول ماو بخی چی تاو بخی نو اہلیت دا دعا خودر کے پیدا شی نو علب بل تستا پاک کے دعا قبلی گی کر چی تخپلا نہیں بخلے شوہ نو تب بل سو بخ خفترا خفت کہے کنت بیدار نظم عزیزانو بزرگان اولیاء اللہ دیر لوئی خلق علماء دا دیر لوئی خلق پجون زما دیاد زما سترگولی دلی مانا دا قبر تپو سکو کی دا قبر معاملے ما پسترگولی دلی ما تا خوب آسے خوب گورے ما پستر گولی دلی پستر کو درے سوا کالا پس یو بزرگ پا قبر کی مالی دلے درے سوا کالا پس قبر جوڑے دا او لحد سوریش لاندے ور کشما دا شویکڑے خامتا کپانے دے او دمرا زلفی دی او سپینا گیرے دا سپین دیر او تور کم آگل کارانو تمیوے زما دا لاس اخپد آسی اونی سیز لاس وروڑما ما تا انکو کی ہوئی چکے دے پکڑ نہ لوے ویدہ مڑے دی اونی نیسی مالکنی وہ میں دیکھوا میرا ڈچوا ہے لاس میں ورننے اس پدے مخ میں والا لاس والو زمونگ مخ سشے پدے گیرہ میں والا لاس والو تابیل ریخم دی پدے ویختوں میں والا لاس والو تابیل ریخم دی کپن باندې میں ورته لاس والو شوی کړي خامتا تابویل اوس چا د دوبی نه راوړی دا او 315 کاله وشو چې مړ دی او دا ما چې لیدلې د دې 20 کاله دا ما لیدلې امر خلق زیارت کا پس لمرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بده هیر شي کدی اولی دو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خخا خطا ندرومی گزار د درویشان
ورشه الپورې په سواد کې تپوسو کوي په الپورې کې د الپورې حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپه شو او داسې خپه شو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهلی سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند پې اور ولګېد دا کرامت و تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما داسې هم لیدلي دي 18 ورځې پسې یو مړی راوویستو مال مه کوئ ګوری ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړو دا ما لیدو یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې आवाज راووته ده عزیزانو انګریزانو قبر کې دا به کېږي هغې دا هیډ فونونه قبر کې کېښو او تارونه یې بار راوسته چې بار یې تارونه راوسته هیډ فون یې غوږونو ته ولګولو مړی خښ کو خلک ترې لاړل خو چې اینا د سوال جواب وخت راغی چا چې هیډ فون غوږ ته لګولی و د هغې په غوږ کې داسې اواز راغی چې ټول ځای په ځای هلاک انګریزانو دا کوشش هم کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د ویستو کوشش یې کړی انګریزان ورته هلته ډېرو نور الدین زنګي کیسه وګورئ د علماو نه تپوس وکړئ ورته ډېرو ورسېدو پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغی وی راشي دا یو دوه خبیثان دي وباسي مې درنه چې راغی سړي گرفتار کړه په تاخانه کې ورغی قدمین مبارکې د رسول الله سب کړه تاسو خیال راغی صرف دومره ده چې یو معامله د قال ده او یو معامله د حال ده مونږ په حال پوهیږو په قال لیکن په حال نه پوهیږو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای گر تو سنگ خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شي اهل دل ته نزدیکیږي نو علا به ملغلره کېږي چې اهل دل ته نه نږدې شوی ملغلره کېږي نه دیکھو وګورئ اهل دل بیا د سړي اپریشن کوي مولانا تنویر رحمت الله علیه یو مریدو په کوارټ کې ما تقریر کولو د شپې مې حضرت تنویر رحمت الله علیه نوم واغستو سار هغه راغی زما خوله یې سب کړه وی تا زما د معشوقې نوم بیګا اغستی دی مال قصه څه ده ویل زه په لاهور کالج کې پرنسپل وم د مولانا مریدو خط مې ورولېږلو چې زه ملاقات ته درځم وی راته جواب وکړو چې آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې خبرې به مې څه کول چا کې سا عادت اوس دلته یو سړی ما ته راغاړې وته نو هلکه دا څه کې خدای باندې څه سوچ وکړو څه دا څه کې داسې ما خیال دی یو لس ځله خو به یې کړي سوچ کوم اوس اولیاء اللهو کې کمال دای چې کوم قسم کمې سړی کې وي نو د هغې علاج دغه عادتو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی به راغی جی داسې نسخه راته وښایه چې زه پې جنت ته لاړ شم هغه ته به یې وکتل حکیم چې ده کې دا کمی دی کمی به ورته وښودو او ورته ویل چې په دې قایم اوسئ مونځ سستی به وه د مونځ به یې ورته ویل زکات سستی به وه زکات به یې ورته ویل نفل سستی به وه نفل به یې ورته دا عادت دغه عادتو په حضرت تھانوي کې وی زما عادت دا و چې ما خبرې ډېرې کول لګیا به وی چې آ گئے ہو جی صاحب وی یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وی کہنا لس ورځې تېرې په لسمه ورځ حضرت سره ځای اوزګارو په خانقاه کې
वे जरा पासिदम चे हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं। मैंने जो तुम्हें कहा था कि बैठ जाओ, बात नहीं करोगे, निकल जाओ। और मौलाना तानवी जो चाहते हुए निकल जाओ, अब सारे देश रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो, निकल जाओ खानका से। दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा के माते और खान रह गए वे जी रोजे रहता डॉक्टर वेली चिमनी से माल वाली वेल तबियत में कमजोर है की माल पासा पासा वेने जी मसले तपस को माल पासा पासा दर तबियत कमजोर है बस उचत पास हुआ बस सबार आ गए माता हुई था जमा डेरा दगाओ कर माल बिया नजदे रान शिमा मुंग संग गई गरीब रा गए जीरो जमा तक मा दास लड़जी की मोजर रजुल दी चल जोड़ ओ वो संडारा मोली से रोजम आओ जिस तास रंगम खन दे देर खराबी है ब्याह बस ब्याह दे उन्हीं से खैर दे जिमी की बेन कतर जिमी दा बद जनावर मर सो दा मुर्दार से ब्याह बस चल हाँ वही है कोई तख्त के बनाने में कोई तख्ता पे है नहलाने में कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन कहीं मैयत का सिल रहा है कफन कोई जालिम है और कोई मजलूम कोई आका है और कोई महकूम ईमान इम्तिहानी देवक गटो गरीब दर तरा गए देवक किस्ता दी ईमान इम्तिहान तासु ख्याल रहा सोच देवक के दी ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तल या शेख हलक गर्क बादशाह उस मुंगले ची बादशाह ओ इसे औलक ची माल राशि कदे इस्लाम चली हुई कर दुम्र दरोग जनो बेईमान पदिलस काला द पाकिस्तान पर तारीख के नहीं लेता दुम्र दरोग जन इस्लाम 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 जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों अबलश पैतास तकरीर वावरे इसिमली में वाली माता का जका में माता का शरीयत बिल वर्ता प्रोतो ने मंजूरोल मालूमी गिदा ची शरीयत बिल द इजाद हो कनो शरीयत बिल द चा इजाद द इजाद नो ची सिमली दी माता का और आगे शरीयत बिल नो मंजूर करे नो खुल मुल्क टोल स्टा प्लास के देखन उस बस्ता ईमानु गुरु चिति मंजूरे का नहीं मंजूर माप दे खबर पोए गई खुदा खबर का पोए गई मामा पता न लगी अजीजान काजी अबू यूसुफ ता बादशाह हलक जामात फी नहार रमजान दरोजे पम्याश के में बीबी सर हम बिस्तरी उकड़ा गर्क अगर तो वही अलाइका अन तसूमा शहरैन मुतताबिऐन दो म्याश्ते बफरला पसे रोजीनी से अलाइक आमन्ना व सद्दक़ना लाड़ो आनोर काजियान वर्तवई ला खतीबान वर्तवई फकद अख्तात या शेख फी हाज़िल मसअला खतानश में मामा पदे कफारा के हो तरतीब दे अवल तहरीर दर कबे दे ब्या दो म्याश्ते रोजी दी ब्या इताम सित्तीन मिस्कीना दे नुता मरया जादोलो न वेलो दे मंज न दे फितवा वर्का
قاضي ابو یوسف ورته وی چې ما ټیک فتوا ورکا اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه ور سره دي که اوس مې ورته ویل چې علیک تحریر رقبه مریا آزاد کا نو په دې ټوله روزه کې یو روزم نه نیواره ورځ به یو مریا آزادول چې سی خوخه وای نه بادشاہ له د فتوا ورکا چې دملا ډوکه مات شي چې د په اسلام کې بیا داسې ونی کی مالدار له د فتوا ورکا مونږ د سیم کړی دي مالدار خزل طلاق ور کړی دی 3 طلاقا یو دوا 3 غریب 3 طلاق ور کی بیړه تبادا حلاله بکئی حلاله پیجنه بل سړی ته نکاح کیږي او بیا طلاق کوي او لوی اعلان جره مالدار راغه جی کار دې شي بس ها نه خدای به خیر بل دا سے دایره چولې وې د دې زینوم دې دارالحرب وای دارالحرب خزه دلته ودرولې دا او هغه ته ویلې دي چې خدای ته کنځلې وکړه اي مرتدا کړی دا چې اي مرتدا کړی دا بیا د کرخې لره رئیس ته دا نو ملحق شو په دارالحرب پورې بیا رئیس ته دا کلمه په ویلي مسلمانه کړی دا او بیا بیګاله ورته نکاح تړلې او دا د علماو نه تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتدا شي ملحق په دارالحرب پورې شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هله ورته دلته جوړه کړي دلته مونږه وکیدا یو سړی ما ته راغی وی جی इनको की माँ तो वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तिरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मलबत्ता था कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठी होंदी भी रोगना है पेज नहीं बोल तो उसका कहना हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओड़ो के वड़ी वाग की कना आ रोगना मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है या और जिलाड़ो को बल और बिया रोगना है यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते हैं कि 1 2 3 नवर तत्सोई वही चे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु क्या नहीं किसी नु क्या नहीं ते कल तू जरा वत आवी ते अलवा भी जरा नाल ले आवी ना बच्चे नु शौक है कल वतानी सबाची ब्यार आ गए वर्तवई ची बेगाल वर्ष खजे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्तवई ची मने भी तनु कबूल की तो है त मां कबूल कड़े हो सता कबूल कर वे निकाह बहुशी हो बस नूर चाहते हुए गाग मकावा ख्वाफ्ता की ओजल निम दासे जराजा मुंगा मुगल्लज़ हत्ता तन के हज़ाव जन गैरा मसलक हनफी मुंग दननबई परोगनो او دالوئی په دومره غوندې الوا باندې مسلک حنفی او ایمانونه پریږي تاسو خیال راغی اوس قران وګورئ دا بزرگان پویږي چې د غریب او د سرمایدار عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا ولی ویل شي ولی زکه چې پیغمبر التا زړه کې خیال داو چې دا مالدار خلق راغلي دي ګوره که مسلمانان عبد الله ابن ام مکتوم روندو تپوس لراغه نو طبیعت قدرې کې خم تراغه نو عبس وتولى اور ترا ماما پارام کې نه خدای دې رحم کوي او وګورئ د قیامت پورځه
او بګورئ د قیامت په ورځ چې لوی لوی ډلې به د چا جهنم ته روانې وي. عالم بزرگ اولیاء الله دا تاسو مخکې په دې خاورو لاندې چې پروت دی زما په کلونو ور سره تعلق او واسطه پاتې شوې ده په کلونو په زندګۍ کې بادشاہانو تم چرې ټیټه خبره نه وکړي دا زه چې د دې خاورم قدر کوم او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دینه خدوی به ماته بل ښکاره نشي د دې لویه وجه دا وه چې بادشاهان به هم د ګریوان نه نیوه او چرې ورته ټیټه خبره نه وکړه. تاسو خیال راغی دا جرأت په ځان کې پیدا کوئ. افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد داده چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي. یو حق ستاسو دوا پکار ده د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت ته چې په 40 کاله د پاکستان کې ما 40 منټ هم د پاکستان حکومت نه لري منلې نه منبر منم نه صدر منم نه لال کورتای منم. دا کو سړب منبران دې سملو چې وګورئ ورشي څوک بغړي چرای او څوک بناستي هغه ورځ یو ناسو سیګریټ مونږ خو پسات پویم نشو بس لړې ملتام 50 لک روپۍ والے وي ستاسو خېټه د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها قیامت پر ورځ بستا سو خېټي چرګان بار را غورځي. हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और घर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. ما ته خو د خاور تول دیونی او ستا په کور کې د جنریټرې لګېدلی په ما د لوډ شیډینګي لس غنټې در باندې بجلی باندې او د خان په کور کې د جنریټرې لګېدلی ولې ته د کومې مور زوی والله چې تیکه تیکه د کومه پکوړی د کېدم او غوښې د سپو ته واچوم که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه کېمه نه کړه او د دوی غوښې مې په سپو نه خوړې نو زه به د سړي زوی نه سپو ته به غوښې 2 کروڑه به مرداروم الا به د 8 کروڑه د سړي زامن کی کني والله کې د سړي زامن کوي او به کوي. د تناسخ مسله ده صاحبه د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که ښه سړی په بل ښه سړي کې نه وځي او که خراب سړی په سپي کې نه وځي. زمونږ روحونه چې وځي صاحبه کله په سپي کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې نه کله په خنزیر کې نه وځي. په مونږ هغه تندر نازل دا زمونږ د لاس خدای هم پرې خیر رسول هم پرې خیر خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاور غوندې پراتی د خاور بادشاہي څه شي بادشاہان سي خانان او نوابان سي وای د یار در په هزار درمان ورنکمان آشنایی بدی په این و آن ورنکمان که یو ظلم دی زلفی پلاس کی اوزی یو ویخت بدی پدرس جهان ورنکمان که یو ظلم لاستا پا بوسا برشی دانیامت بد جنت پا خوان ورنکمان سو نوینم ستاسترگی که خدای کاندی عزرائیل لب ترحق زان ورنکمان معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی زبچال رخپل دین ایمان ورنکمان پر رحمان داستا د شوندو جام حرام دی
سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت صوبان نو کوي صوبان عاشق دے د جناب محمد رسول الله ټول ورځ جناب رسول الله ونلید نو په جړای ورسته رک ما خامي چې ولیدنو بیایم جړل ورته صوبان اوس خو دی ولیدم دا الله بندانو اوس ولې جاړې ورته یا رسول الله په قیامت کې کز جنت تلاړ ما نو تب چرته په جنت کې په لوی عمر تبو کې ناشته یا رسول الله دا سي جنت بز څه کم چې چرته په کې تا نه وینما جنت خبر استاد لیدو کا قرآن را گئے من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبر صوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې دا شک زما عزیزان عشق یو درد دے چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لس ورځې شوي لس ورځې روټای نه وخوړ ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی چې ټول ورځ مې تمنا دا وی چې سترګو مې ستا چهره انور ته کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې والله کنه مې د روټای پرواز تا او نه د لوګي او نه د تندې او نه د ناشته او نه د ملاسته شوق مې دا دې چې سترګو مې تا ته کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې ابو هريره بلال نا اے بلال سامل کې د خدای بنده چې کله ز جنت تلار شم نو استاد پړو کشار مان مخکم په جنت کې رواني تا شاق مونږ دغه یو سړی روټای به ورته تیار را درې ورځې په روټای بند شو د امتحان لپاره درې ورځې چې بند شو نو لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال روټای يهودي سلو روټای ورکړي دا غسپه ورپسې غپا د یو روټای ورواچول چې هغه غوړ بل بیا غپیا بل ورواچول چې هغه غوړ بیا غپیا سلور والا روټای ورواچول بیا سپی غپل ورته کور دی وران شغه مالک دې درې سلور روټای راکړي و دي وا خوړینو اوس ولې غاته اسپی ورته کور ستا وران شه چې روټای مالک در کول نو دغه عبادت تی کولو او چې امتحان د پاره در باندې درې ورځې روټای بند شنو را لې خدای دشمن په کوڅه کې سوال وکړ زه د يهودي سپېما کله لوګي مرشم په دې دروازه کې والله کبلې دروازې تلاش نن د سود د زکات پیسې د سود فکس ډیپازټ او سیوینګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتی کی 7.5% سود چې کوم لګي اغه نه 2.5% حکومت کټ کی زکات نامه په کې خو پیمان وای چې خریله بنارسه ور په سر کې نو خرانه وی کیږي غول چې په سوچا پلیټ کې وا چې الواتی جوړیږي نو په سود چې د زکات نامه کې دي دا حلاليږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږلا په سیاسي رشوت کې راکړلې کیږي ا د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼا کو سټکوري کا ټولي دوی واله چا غریب له نه ور نکړه انا عزیزا والله العظیم ز چې په خبرت پوي
او ما دې خپل خدای ته څه ویلي دي نو چې ماښام مې ویلي سهار کار کړی او چې سهار ویلي ماښام مې په 40 کاله کې مې سر نه دی ټیټ کړی د دې غدارانو او د دې بېایمانانو او د دې اسلام د دشمنانو د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وزایلال زب دوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی نه که دا ایمان تاسو کې نه والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کې کنو دا درد بزړه کې پیدا کې چې یا الله ترغب په آرام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړی ترغب منم نه نن اخبارونه تاسو هره ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دی اول به یو ته ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خپه نه شي زما دا ګیره راشي کله کوي نو که بیا ګیره پسې بد ووایم نو بیا نو ګیرې والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولاړ دی هغه هسې د خوله چینګه نیولې خوله بند که خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه نو هغه سره خبرې کوي تا خوله چینګه نیولې څه چل دی لاس در کی دا سمه لاس در کی السلام علیکم څنګه خې جوړې بس لاس غریب سره لاس در کی السلام علیکم جوړې طبیعت خراب ده معتبر لاته جوړې تکړه خې جوړې مونږ جمع تاسو خې دا زینم ستړي شي په داسې چې وازم نیولې هغه سره څه دي دا پیسې تی لري که د غلو ډیری دی که نه دی د غلو ډیری نه په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی د سرو زرو بوت ته څوک انسان وایي انسانیت په دولت نه دی انسانیت چې دی په انسانیت دا فقیران چې دي سره دولت نه دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوري چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وا حاجی صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناس انسانیت پکې څومره شان څو مقام څو نو انسانیت په دولت نه دی انسانیت خدای سره په رابطه او په تعلق کې دی خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت په دی نو زما عزیزانو قرآن او حدیث تراجی شه د نیکانو بزرگانو اولیاء او هم نشینی اختیار کړي دعاګانې تیالي خپل نیکان شه هغه ورځ زمونږ جمعه ته تبلیغ والا راغلی هغه اعلان وکړ چې ورونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث به بیانې خلکو کېړای واغسته روان زرا پاسې ده مالو درګای بند کړي دروازه چې څوک بار پرې نه دي طالب منډه کا دروازه بند ته باندې کو کونټای ته ملاس مالاغه یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډیر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوزه کړو د قادیانی لای په دې پوزه یو ډغر اور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریاته ول به ډغر تنه سمې چې دا پوزه په ماته کې ول خو په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریاته کونټای ته ملاس ملکین کې نه دل خبره وره اعلان شو چې کې نه د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کې چې کوم حدیث دی دا بیان او تاسو تی روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اورېدو ته وزګار نه ٹھیک شو
اعلان وشو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کیږي، یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وې زوزګار نه، نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار نه.